په معاشره کې د خیر ښېګړې کونډو یتیمانو بېوسه او د بېکسه خلکو مدد دپاره جوړ کوګا یوت فاونډیشن د سستی روټي سکیم پرانسته وکړه. د سکیم باقاعده پرانسته ناظم مندن نصیب خان، ناظم کوګا سوراب خان د کلي مشرانو او د تنظیم عهدهدارانو وکړه. دې چې زمونږ پر کوګا کې کم کارونه دینه مخکې کم کړي دي هغه هم د ستاینې وړ دي. دا اوس چې کم کار وکړو دا سسته روټۍ حقیقت خبره غټه خبره ده چې لکه زمونږ خلک ډېر غریب خلک دی. بعضې خلک دا چې د هغې د روټۍ سمیم نه وي دا دې له زه ډاډ ورکوم، شاباسي وله ورکوم، ډاډګیرنه وله ورکوم. انشاءالله تعالی چې د کوګا څونه مشران دي هغه به دې سره انشاءالله تعالی چې اوږه په اوږه ولاړي. د دې نه مخکې هم ډېر زبردست کارونه کړي دي. اوس یې دا پکې چې د ټولو هغه انشاءالله تعالی چې را روان دور کې کېدای شي نور به دې نه مخ وکړي، د هیلث په دغه باندې به هم کوي، د ایجوکیشن به هم کوي. میډیا سره د خبرو په وخت مشرانو وویل چې د دې سکیم نه به خاص او عام ټول خلک فایده اخلي او دلته به روټۍ د عام مارکیټ نه 15 روپۍ ارزانه وي. اوګه د خلکو لپاره د ارزانه ډوډۍ پروګرامو کو تنور ولګاو او زما په یقین د دې نه ښه عمل په معاشره کې د کلي لپاره نشته. خلکو ته د دې باره کې پیغام ورکو چې ارزانه ډوډۍ تنورو د یوت فاونډیشن طرف نه ولګېدو نو خلکو ته د کوګا خلکو ته دا پیغام ورکو چې مهرباني وکړي د دې سره خپل مالی تعاون وکړي او د هغې نه هټ کړو د کوګا د خلکو چې سوره شادي بیا یا د غم خادۍ پروګرامونه دي نو د دې ډوډۍ چې دی نو انشاءالله معیار مقدار باندې به دواړو باندې به برابري نو پکار دا دی چې دوی له موقع ورکو ځکه چې دوی ته کمې پیسې راځي د تنور د طرف نه یا د ډوډۍ په نسبت باندې او پیسه راځي نه هغه به دوی نورو په ښو کارونو کې لګي. نو ټولو کلیوالو ته خو اپیل دی چې کوګا یوت فاونډیشن سره په هره موقع په هر ډګر باندې تعاون وکړي او دا د کوګا د یوت فاونډیشن چې کومو عملي اقدامات په لږ وخت کې وکړو انشاءالله هغې ته خراج تحسین پیش کوو. په هغې کې لومبی د کونډو د یتیمانو سره مرسته وه، د هغې نه وروسته دویم قدم یې د ارزانو ډوډو لپاره دا تنور دی او زموږ د دې نه دا امید دی انشاءالله دا د کوګا یو اواز دی او زموږ ته دا امید دی چې د کوګا د خیر ښېګړې دپاره د ترقۍ دپاره به انشاءالله دې غټ غټ اقدامات کوي. زموږ د مشرانو به ورسره 100% مرسته وي. البته ستاسو په وساطت سره زما د کوګا یوت ته نوجوانانو ته دا یو میسج دی چې راپاڅئ راویښ شئ او د دې ملاتړ وکړئ، د دې سره ملګري شئ، خپل خدماتو د کلي دپاره د کلي د خلکو دپاره پیش کړئ. د تنظیم عهدهدار مولانا عنایت الرحمن وی چې منګایي ده او موږ د منګایي ځپلي خپل عوام له ریلیف ورکول غواړو. زموږ د کوګا یوت فاونډیشن مقصد هم دکه دی چې خپل کوګا خلکو سره مونږ چې څومره دلته کې غریبانان دي، مسکینان دي، یتیمانان دي، کونډې دي، د هغې سره د راشنو په صورت کې دغه شانتې د مالی امداد چې کم مریضان دي، بیماران دي، د دوایانو په صورت کې مونږ پیکوجونه هم کړي دي او مخې ته مونږ هغې سره دغه کومکونه امدادونه کړي دي. نور هم زمونږ اراده ده انشاءالله تعالی چې مونږ به د هغې سره کوو. اوس په دې صورت کې مونږ وایو چې د غریبانانو نه مسکینانو نه علاوه د کوګا ټولو خلکو ته چې یو قسم له د یوت فاونډیشن د طرف نه دې ته پیدا ورسي نو د هغې په صورت کې خو دا تنور کلو کو مخې ته خو نورې ارادې هم دا دي چې دلته کې زموږ په دې علاقه کې بعضې رسمونه او رواجونه داسې دي چې هغه انتهایي غلط دي، په هغې کې انتهایي اسراف کېږي، پیسې پکې ډېرې زیاتې خرچ کېږي، فضولیات پکې کېږي، د هغې روکتام وشي. دا شانتې د نشو او د تماشو په صورت کې بعضې څیزونه کېږي هغې روکتام وشي او زموږ سره چې څومره یتیمانان دي، مسکینان دي، نو د هغې تعلیمي اخراجات دغه شانتې د هغې وظایف دا به انشاءالله تعالی دا فاونډیشن کې د تنظیم مشران وایي چې موږ د کلي په رسم و رواج کار شروع کړی، ډېر ژر به د هغې هم اعلان کوو او مقصد مو دا دی چې د کلي ټول غلط او ګرانۍ سبب جوړېدونکي رسومات ختم کو. عمران بنیری، خیبر نیوز، کوګا، بنیر.